او دغه وخت کې بیا یو بحري جهاز واپس عربو ته ځي او یو مسلمانه جینۍ و نو یو هندو د هغې لوپټې ته لاس کړل او هغې مسلمانې جینۍ چغې مسلمانانو هندو زما لوپټې ته لاس واچو دغه بحري جهاز چې عربو ته ته نو هغې کې یو کس د اواز واورېده او چې عربو ته ورسېد نو حجاج ابن یوسف ته وایي چې کراچۍ کې یو هندو د مسلمانې جینۍ لوپټې ته لاس اچولی دی هغه بیا سوال جواب وکړه راجا طاهر ته یې وویله چې د مسلمانې جینۍ لوپټې ته یې لاس اچولی دی هندو له به سزا ورکړي هغې زما د وسه بار ده نو حجاج ابن یوسف لښکر تیار کړ د عربو نه کراچۍ ته یې راولېږه او خپل رواره محمد ابن قاسم نوجوان هغه سالار که لښکر راورسېد دې خوا راجا طاهر ته پته ولګېدله چې مسلمانان راځي نو په هغه یو روب راغی او خپل ملګري راجمع که چې څه به کوو مسلمانان رالله په دې هندوانو کې بامبړان وي جوګیان وي جادوګر وي یو جوګي ورته وایي چې ما له چل راځي خو وظیفه به کوم خو ما سره به دویم کس ملګری کې او په شریکه به وظیفه کوم نو دا ملک به بچ کېږي څوک در سره ملګری کړم نو راجا طاهر ته چې ستا کور والا به را سره وظیفه کوي د راجا طاهر غیرت به ناغشتله خو د ملک د بچاوي په خاطر باندې خپله بیبي بامبړ سره کړله چې دا به وظیفه وکړي او بیا به ملک بچ کېږي هنیا سپینه ښځه وه چې ته د کوره وتلې نه وه او دې بامبړ ځنګل ته ځان سره وویستله او دغه دی کې د هغه نیت خراب شو چې نیت یې خراب شو نو دې ښځې چغه کړه های بګوان دوی خپل خدای ته بګوان وایي وارخطا چغه وه محمد ابن قاسم دقه وخت کې را رسېدلی دی او د خطرې چغه چې واوره توره په لاس هغه طرف ته په منډه ورغی چې څوک دی مظلوم دی چې څوک پې ظلم کوي ویې کته نو بامبړ دی او یوه ښځه ده ښځه یې تپوس وکړه څه چې لوېدې دغسې حرکت کول غواړي محمد ابن قاسم بې د تورې ګزار وکړه بامبړ یې مړ کړ او دا ښځه په امن شوله نو دې ورته دعا وکړه چې هر څوک چې خدای در سره ښه وکړه زه دې د ظالم نه بچ کړمه څوک یې وایي زه د عربو نه مسلمان راغلی وه او دلته هندوانو په مسلمانانو زیاتې کړې زه مسلمانې جینۍ لوپټې ته هندو لاس اچو د هغې له راغلی وه دا ښځه ورته وایي چې زه د راجا طاهر ښځه یم او زه به راجا طاهر ته ووایم چې تاسو سره جنګ نه کوي بس تاسو ته حکومت هر څه تاسو ته په رضا باندې پرېږدي زه به ورته ووایم لکه زما خبره یې ومنله ښه ده او که مني نه نو زه به د قلا یو دروازه یا یو کړکۍ تاسو ته کولو پرېږدم تاسو په قلا بیا راشئ ښځه خپل د امن ځای ته ورسېدی او راجا طاهر ته یې وویله چې مسلمانان ښه خلک دي په ناشنایۍ کې ما سره دومره امداد وکړه د ظالم نه یې بچ کړی ما که دې خوښه وي نو ته د دوی تابعدار شه خو هغه هم د خپل وزیرانو امیرانو نه مجبور و نو ویې نه منله او اخر کې دې ورته قلا کې یو طرف ته لار ورکړله مسلمانان په هغې ورغلل او ټول کراچۍ ګیر چاپېره علاقه دیولان دا د مسلمانانو په قبضه کې راغلل د یوې مسلمانې جینۍ د لوپټې تپوس یې کړی دی ټوله علاقه فتح کړله حکومت یې پرې راغی مسلمان داسې حکومت په هغه ځای باندې وکړه چې کله محمد ابن قاسم واپس ته نو هندوان هم ورپسې جړل داسې ښکلي مسلمانو لکه په هندوستان کې یو بنده ته تکلیف دی نو په عربو کې محمد ابن قاسم باندې هلته درد راغلی دی هغه له ځان را رسوي د ټولې مسلمانان ټولې دنیا مسلمانان یو بل سره روڼه روڼه دي او د یو بل په غم درد کې به شریک وي تعاون امداد به کوي دا خو د یو ملک او د بل ملک خبرو زموږ په کور کې دوه کسان یو بل نه د درد نه ځان نه خبروي دا ولې نه خبرېږي
داسې دی لکه چې دا بدن چا نشه کړی دی نو چې بدن نشه وي نو که لاس پې دې پرې کوې نو هغه نه پوهېږي نو د دنیا د شوق او د محبت په نشه کې